ټیلر دوکاندار د دغه جینۍ نه یعنې د کپړو نه پخري دغه ټیم کې ورسره عزتمنو غلط کار وکړی. راځئ مینوال دغه غلط کار ویډیو تاسو سره موږ په دې ویډیو کې شریک کوم. تاسو موږ سره کتلی شئ. د دې ویډیو نه مخکې راول زه تاسو ته دا یادګینه وکړم، تاسو که چېرې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلې چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې درولئ. عزتمنو دغه واقعه په پنجاب کې مخې ته راغلې ده او د پښتنۍ جینۍ سره شوې ده، د بل چا سره نه. عزتمنو ویلې کېږي چې دغه جینۍ افغانۍ ده او دغه هلک هم پښتون دی، خو نه پوهېږم چې د پاکستان دی او که نه که د افغانستان دی، خو دغه جینۍ یعنې غلط کار یې ورسره کړی دی. دغه جینۍ ورغلې ده درزي ته چې ما نه ناپ واخله. د ناپ په ټیم کې ورته بیا ویل دي چې زما د دې کوناټو د ځینه له غوندې کمیس یا پرتوګ راته تنګ که. نو سړي ورته دغه درزي ورته په جواب کې ویل چې په دې ځای کې ولې اخر ته تنګ ساتې، جو غلطه یې. جینۍ ورته وویل چې نه زه خو داسې څه غلط کار نه کوم، خو نن سبا دا رواج دی خلک په کوناټو کې یعنې که کمیس تنګوي کپړې تنګې کوي نو خلکو ته ښایي او په دغه طریقه باندې هلکان سیزي. نو دې ټیلر ته درزي ته یعنې پته ولګېده چې ښه دا جینۍ خو یعنې ټیک نه ده. سمدستي یې یعنې ونیوله او غلط کار یې ورسره وکړو. بیا کې د ځان نه ویډیو هم سازه کړې وه. په سوشل میډیا باندې عزتمند دغه ویډیو ډېره زیاته سخته وایرل شوې ده. که چېرې تاسو کتل غواړئ نو خپل د وټساپ نمبر لاندې موږ سره په کمنټ کې شریک کړئ، موږ به تاسو ته درولېږلو. ځکه عزتمند چې دغه یعنې د دې خلاف ته موږ تاسو سره ځکه دلته کې نشو شریک کولی، هغه به تاسو سره موږ په وټساپ کې شریک کړو. زموږ د ستنونه معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلې چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسي.